بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، داسې کار دی که نه چې یو الله ته سرب سجود شي او د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان جوړ شي. دا بعضې سړي وایي 10 میلیون فالورز په ټیک ټاک کې، 50 میلیون فالورز په فیسبوک کې. دا ټول فالورز چې کوم دي که نه د دې نه پیالې چای نه جوړېږي. او هغه څنګه؟ هغه داسې چې خان صاحب دا ټک په جیل کې نن نهم ورځ ده او یو یوت یې اعلان کړل چې ځان سره یو ترماس چای وړی چې خان صاحب له مې چای راوړه. نو په فالورز مه دوږه کېږئ چې 10 میلیون فالورز او 20 میلیون فالور او 50 میلیون فالور. بس د یو الله او د یو رسول منونکي شي او د خپل خوږ نبي امتیان جوړ شي. ما ډېر یوت یې داسې ولیدل، په رب قسم چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه ښکلی دین زمونږ مذهب اسلام دی. او د هغې باوجود ګوره دا غیر هم منلې ده چې دا اسلام یو حقیقي او رښتونی دین دی. او ډېرو یوت یې د دې عمران خان دپاره دا خپل دین پرېښی دی. دا دنیا غیر مذهبه به تاسو ووینئ چې هغې به چېرته په خپل دین پسې څه نه ویلې، په خپل مشرانو راهبانو پسې به څه نه وایي. او زمونږ دا یوت یې په علماو پسې خبرې کوي، په علماو پسې بدې ردې وایي او دا دین یې پرېښی دی. نو ګرانو ملګرو چې چېرته مو زیښاد او باد او خوشحاله اوسئ، خو د عمران خان نه سبق والئ، عبرت واخلئ چې ګورې په 50 میلیون او په 100 میلیون او په 200 میلیون فالورز باندې کار نه کېږي. خپل عمل به هم پکارېږي، بس د خپل رب او د خپل نبي منونکي شي او ګوره هېڅ هم نه پکارېږي. دغه دی نیازي له چا پیالې چای وې نه وړله، چا ولې ترماس چای وې نه وړله. او زمونږ سره دا ولي چې ناست دی نو دا یوت یې د عمران خان ډېر خوږ ملګری دی. عمران خان باندې مړ دی په خپله چیز کې دا دی اوس هم ورسره په لاس کې چای ده. خو خان صاحب له چای وې نه وړه او ده به دا صفتونه کول چې 10 میلیون فالورز دي د خان صاحب او په فیسبوک کې د کروڑونو روپو ترقیاتي کارونه کړي دي. دا ځکه خو ایمې په موږ دونه ټکسونه لګولي دي. نو د دې یوت یو له دې خدای پاک هدایت ورکړي. چای دا دې راوړی دی، مال هم دا دې راوړی دی، مال دې هم چای راوړی په خپل هم چیز کې. خو خان صاحب له په دې 9 ورځو کې د ده په شان په دې لږونو یوت یو کې یو هم لا نه چې ترماس چای وله وړوي. چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ. یو جهان مننه.